دا فتنه چې کومه ده فتنه کم حد ته سړی رسوي 100 کاله وروستو کوي وروڼو یو فتنه چې دې وکړه نو 100 کاله به د نورو قومونو نه وروستو کېږي دې ته سوچ پکار دی وروڼو دواړه مهذب قومونه دي ځکه خو داسې په دې زه چې ګورم دلته مخامخ ماته دا هلکان ولاړ دي یقینا زما ډېر زړه دړ کوي او دا تاسو چې کوم ناسته وي نو دا هم د اجر په کار کې ناسته وي د ثواب په کار کې ناسته وي د دې نه بل غټ کار نشته دی ښه د الله او د الله رسولو ته ښه کار ویلی لکه چې ښه کار کې ناستې وئ نو نن تاسو عظیم جهاد کوئ زه دا وایم وروڼو چې یقینا زه به دا دوه قومونه داسې وایم چې دا یو طرف ته درانی قوم دی او بل طرف ته سلارزی قوم دی نو دوی ډېره ښه مظاهره وکړه ده ډېره ښکلې مظاهره وکړه ده د معذبه قومونو هم دقسې کاري چې د وړو په خبرو پسې او داسې زر تر زره حال کوي نو زمونږ په علاقو کې چې پتنې جوړې شوي نو یا د سپي نه جوړه شوې یا د وړکي نه جوړه شوې یا د نانه نه جوړه شوې ده خو چې څوک دا سوچ کوي چې یاره زه خپل بچي له خپل قوم له خپل خاندان له غم نه ګورم نو دقسې کار کوي لکه دا نن چې کوم کار تاسو وکړو دا دواړه معذب قومونه دي ځکه خو داسې په دې زه چې ګورم دلته مخامخ ماته دا هلکان ولاړ دي یقینا زما ډېر زړه دړ کوي نن وخت زمونږ د دې ماشومانو د دې هلکانو د دې د تعلیم وخت دی د دې د مدرسو وخت دی د دې د کالجونو وخت دی خو هغه وخت زمونږ نه په څه وجه باندې چې موږ ځان ته پښتانه ویو د پښتو په وجه باندې رانه خرابېږي یاره ما اوږه ښکته نه کړه ما ته به زما پښتو کچه شي پښتو ستا په دې چوتېږي ته به د نورو قومونو مقابله په دې کې چې ستا بچی تعلیم یافته شي ستا بچی علیم شي ستا بچی دغه شي زه به دا خو وایم چې زموږ څخه په دې ملک نور قومونه اوسېږي د دې پښتنو څخه نور قومونه اوسېږي هغه خلک کم حد ته ورسېده که تاسو پنجابي بچي ته وګورئ پنجابي بچی به د خپل روزګار څخه کار ساتي د دې قصو څخه کار نه ساتي نن په پنجاب کې په یو دیوال باندې به وي خو دا به نه وي د هغه یو به غاټه بنګله دا بل به په جوپړه کې اوسېږي خو تعصب نه ساتي د یو بل سره خو دا شیز چې دی نو دا د پښتون په خټه کې اخکلی شوی دی چې یو ښه کېږي دا بل تعصبي کېږي چې یو ښه کېږي دا بل چې کوم دی نو دله کنده کړي چې یاره دا دې کندې ته واچو دا څیز به د ځان نه ایستل غواړې ورونو چې دا خبره موږ د ځان نه وینېستله قسم په خدای دی که موږ د نورو قومونو مقابله وکړو موږ به هم دقسې ذلیله یو لکه دا څنګه چې په ضلالت کې روان یو او په موږ کې به هم دقسې قصې جوړېږي خلک به را پکې دا مسلې جوړوي چې یا به د طالب په نوم را باندې پکې څوک رادن نه کوي او یا به را باندې د داعش په نوم باندې څوک رادن نه کوي او دغه مسلې به راته جوړېږي زموږ کورونه به هم رانېږي زموږ مړي به هم کېږي او زموږ به خویندې پونډې کېږي او زموږ میندې هم چې کوي پورې کېږي دا زموږ په موږ کې ګوره دا کمې به ایستل غواړو ډېر مشران دلته تاسو ناستې وئ او ټول ښه پوهېږئ ټول په دې خبره باندې ښه پوهېږئ چې دا نقصان دی دا مې په دې کې مې تاوان دی دا فتنه چې کومه ده فتنه کم حد ته سړی رسوي 100 کاله وروستو کوي وروڼو یو فتنه چې دې وکړه نو 100 کاله به د نورو قومونو نه وروستو کېږي دې ته سوچ پکار دی وروڼو چې موږ راپاڅېږو لږې لږې خبرې دي ګوره داسې غټې خبرې نه هم شته دی دا ختمول ګوره په طریقه باندې کېږي چې تاسو غوندې سپین ږیري لکه دې خبرې ته چې کوم کار ووې زه خو خیراج تحسین دې مشرانو ته پیش کوم چې راپاڅېده په وخت باندې خبره ختمه کړله که دا چېرته په وخت باندې نه وه ختمه شوې دا به تاسو دا به ډېر غټ قصو ته رسېدلی خو زه دې ورته خیراج تحسین پیش کوم د سلارزي قوم مشرانو ته بیا جان محمد حاجي صاحب ته زه سلام پیش کوم یو ښه دغه نه کار واغسته او زه دا وایم چې د جان محمد حاجي پګړۍ چوته شوله که څوک دا و چې پګړۍ نه په دې باندې نوره چوته شول چې د چاته ناکام وکړو د الله او د الله د رسول هغه خبره مو منله او دلته د قوم خبره مو منله د پګړۍ به نوره چوتېږي دا به ښکته کېږي نه چېرته داسې نورو قومونو کې په چېرته داسې قصې نو دا پکار ده چې موږ راپاڅېږو او ځان څه سوچ وکړو که زه یم په خپله یا تاسو مخامخ ما ته دلته ناستې وئ معمولي خبره ولاړ چې په کټ کې څملئ او بېګاله څادر په ځان واچئ او سوچ وکړئ چې یاره زما بچي ته به دا مسله سار له څه حد ته رسي دا خو معمولي غوندې خبره ده خو زه خو یا به مې د یو ګز ځمکې خبره او یا به مې د یو زخمي خبره یا به مې د یو سرماتې او لاسماتې خبره راشه ختمه که څه کېږي نو وروڼو دې ته سوچ پکار دی درخواست مې درته دا دی چې ګوره د خپل بچي د اوږې نه ټوپک کوز که قلم په لاس کې ورکړه مدرسې ته یې ولېږه جومات ته یې ولېږه ته چې سار راپاڅېږي د خپل بچی د لاس نه ونیسې بچیه پاڅېږه
لاړ شه جومات ته ستا د ورځې شروعات دی چې د الله د کور نه وشو د الله د دغه نه وشي نو ستا به انشاءالله تا ته به مخ ازاد او الله به تعالی رزق ډېر ښکلی درکوي نو دې کې به موږ کوشش کوو د ټولو به دا واده چې پاڅېږو به د نن نه او چې څوم لږې غوندې لږې مسلې دي نو ټول راسره دا صفت کوي او دغه به کوو انشاءالله ختمو به دا مسلې ډېره مهرباني